والله العظیم کچرتا د قرآن او د حدیث نه بغیر بل یو لار د کامیابی وا نو ما دومره لوی مشکلاتو نه زړه تیر کړی دی او ما دومره لوی آواز تړو چت کړو چې دا کم مشکل ما تیر کو والله که بل منهج ما ته حق ښکارېدو د تمام دنیا پروا مې نه کوله د هغه منهج آواز مې هم کو خو زه دې دنیا ستړی کړم د هر مکتب فکر سره زه پاتې شوی یم زه په دې خبره باندې رسېدلی یم د ابتدا نه زما تلاش حق وو د سیفیت یو دور وو چې مونږ وی چې رسول الله علیه السلام ته را مدد شویل شیخ عبدالقادر جیلانی ته را مدد شویل مونږ وی دا د دې اولیاو احترام دی هغه احترام مو په زړه کې وو چې چا به دیو ته بد وي مونږ به وی دا وهابي دی دا پنجپیری دی دا اولیا نه مني د دین یو فکر سور وو خو لار رانه خطا وه دغه درد ما لیدلی دی چې چا به په دې خلکو رد کو چا به وی چې امداد د یو الله نه غواړه رسول الله نه مه غواړه زمونږ زړه ته به چې کم درد ملاوېدو زه نه غواړم چې په خپلو خبرو باندې هغه درد خپلو مخاطبو له ورکم بهرحال توجه کوئ دغه یو درد په مونږ تیر شو مونږ ورسېدو چې کله مو خلق واورېدل دا د اشاعت خیسته خیسته علماو آواز مو واورېدو مونږ په دې ورسېدو چې الله سبحانه وتعالی یو لویه هستی ده د هغه صفاتو کې محمد رسول الله شریک نه دی یو پیغمبر شریک نه دی یو ولی شریک نه دی په دې خبره باندې ورسېدو ښکاره مو سیفیت ملګرو ته ووې چې ای خلقو دا خو د رب صفات دي مونږ یې د ځمکې خلکو له ورکو د کلي خلکو مونږ ته ووې چې زمونږ خو مقبول خاندان دی مونږ ته مولیان وایي دا خلک منښتې زمونږ کور ته راوړي شومې او خیل اسقات او خوراکونه زمونږ ځای ته راوړي بچې دا مسله مه کوه ستا مشران علما تېر شوي دي هغې ټولو به هم دا څیزونه کول د قبرونو نظرانې بدل ته راتلې دا مسله مه کوه بې عزته کېږي ما یې داسې عزت دې ته قربان شي خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین چې کوم د توحید نه ډک دی هغه توحید د شرک سره نه ګډوډوم اعلان مو وکړو د خپلو ملګرو نه هر نمونه سهولیات وو مونږ د توحید او د سنت پلیټفارم ته رالو هغه ټوله دنیا مو پرېښوده بیا مو کتل د تقلید نظر په مونږ باندې دومره غالب وو چې په یو حدیث مو عمل کو په بل مو عمل کولو پرېږده چې غصه به راتله که چا به رفع الیدین کو غصه به راتله که چا به آمین بالجهر کو ډېر په مینه محبت مو خلکو ته ووې چې ای خلکو امام ابو حنیفه مې د سر تاج د هیڅ دشمني نه لرم امام شافعي مې د سر تاج د هیڅ دشمني نه لرم علمای دیوبند کې د کار خلک تیر شوي د هیڅ خلاف نه لرم هیڅ دشمني ورسره نه لرم خو ای خلکو د اتباع قابل هو محمد مصطفی دی دا اعمال خو کره د رسول الله علیه السلام سنت دی دا ولې مونږ یو اخلو بل پرېږدو ملګرو ډېر وي ټیک د دواړه ټیک دی خو مفتي صاحب دا خبره مه کوه ډېر لوی عزت پې بیلې ډېر ملګري پې بیلې ډېرې رشتهدارۍ پې بیلې ډېر دوستان پې بیلې ما وی د هر څه پې بیلم خو د محمد مصطفی د اطاعت مینه ضرور اخلم نعرې مه لګوئ جي توجه سره خبره واورئ الله دې ټولو ملګرو ته قدر ورکړي عرض مې دا دی ای خلقو که په جړا باندې مو کار کېږي زړه مو ډک دی چې په چغو چغو درته وجاړم والله چې زړه مو ډک دی چې څومره جړا به په کار وي زړه مو د جړا نه هم ډک دی والله په امت مسلمه ترسېږم د یوې فرقې خلاف آواز اوچتول مې مقصود نه دی خو ای خلقو یو نه ختمېدونکی سفر را روان دی ای خلقو یو لوی رب ته مخامخ کېدل دي ای خلقو محمد مصطفی سره مخامخ کېدل دي ای خلقو هغه لوی رب په خپل اطاعت مکلف کړي یو ای خلقو هغه لوی رب د محمد مصطفی آیډیل را لېږلی دی ای خلقو د رب نه اعلی ذات حاکم بل نشي کېدی ای خلقو د محمد مصطفی نه ښایسته بل څوک قابل اتباع نشي کېدی ای خلقو والله چې جړا مې هم مقصود نه ده په چا مې رد هم مقصود نه دی د یو جنډې بې عزتي مې هم مقصود نه ده والله د ائمه مجتهدینو ته به د یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم باندې ځان قربانې والله د تمام ائمه مجتهدین نه قربان شم قسم په رب دی د یو بې عزتي نه کوم خو ای خلکو کوم رب ته چې روان یو هغه رب زما استانه د قرآن او د حدیث پیغام غواړي کوم رب
رب ته چې روان یو هغه رب ته قرآن منظور دی، کم رب ته چې روان یو هغه رب ته محمد مصطفی منظور دی. اے خلکو د حاکمیت اختیار بے د الله او بے د الله د رسول نه بل هیڅ چاته نه دی حاصل.